الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې آیتونو کې د یهودو اعتراضات نقل کړل چې هغوی به دا اعتراضونه کوي چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دی مسلمانانو لره د هغه زړې قبلې نه څه شي واړول. د هغې جوابونه یې وکړل چې دا مشرق او مغرب او دا ټول طرفونه د الله دي چې کوم طرف ته الله پاک حکم وکړي هغه طرف ته مخ کول پکار دی. روسه بیت المقدس طرف ته مخ کولو حکم کړی او مسلمانانو ته نو نبی علیہ السلام مسلمانانو هلته مخ کړی. اوس یې حکم وکړو چې تاسو کعبې ته مخ کوئ نو مسلمانانو کعبې ته مخ کو. او په دې کې یو حکمت دغه دی چې خبره منل د الله په کار دی، د جهاد سره د الله په کار نشتی د طرفونو سره چې دې طرف ته مخ کوه او هغه طرف ته. د حکم ته کتل غواړي چې الله پاک موږ ته څه حکم کړی دی. بل دا دی چې په ورځ د قیامت به دا امت ګواهي کوي په زړو امتونو باندې. د دې وجې نه یو انس او محبت، یو تعلق او یو لګاو په کارو د هغې لپاره یو څو میاشتې په دې مسلمانانو باندې منځونه وکړو بیت المقدس ته چې په ورځ د قیامت د دوی هغه ګواهي په هغو باندې منظوروي. بل دا دی چې الله پاک معلوموي که نه چې څوک د خدای تابعداري کوي، د الله د رسول تابعداري کوي، او څوک چې کوم دی خبره نه مني. نو واقعه د تحویل د قبلې پرون بیان شوه. نبی علیه السلام د 14 میاشتې منځونه خو بیت المقدس ته وکړل، خو خوښه یې دا وه چې ما مخ کولی کعبې ته، ځکه چې دا د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام قبله وه او دا د نبی علیه السلام نیکونه وو. دا یې خوښه وه. نو په مانځه کې الله پاک حکم راولېږه چې مسجد قبلتین کې نبی علیه السلام مونځ کو، او پرون د هغې واقعه بیان شوه. 2 رکاته شي او 2 رکاتو کې 2 رکاته لا پاتې وو، حکم راغی. نو نبی علیه السلام مخ کو. بیا یې تاکیدن دا هم ووی چې تا خو مخ کو، خو د خپل امت ته هم وایه چې دو مخ کي کعبې طرف ته. پاتې شو دا اهل کتاب چې کوم دي دوی ته پته ده چې دا قبله کعبې ته مخ کول دا حق دی، لیکن دوی د ضد او د عناد د وجې نه خبره نه مني. د دوی په کتابونو کې باقاعده دا شته چې آخري پیغمبر چې راځي نو هغه به نبی القبلتین، د 2 قبلو پیغمبر به کعبې ته به هم منځونه کړي او بیت المقدس ته هم. دا باقاعده د دوی په کتابونو کې لیک دي. چې نه یې مني نو خو ځان له جدا خبره ده. الله پاک د دوی د اعمال نه خبره نه دی. ته د دوی تابعداري مه کوه، ته د خدای د حکم تابعداري کوه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم. او که د دوی د اهل کتابو تابعدار شوې نو که هر قسمه هغه علامې او نشانې دو ته راوړي دو مني نه، او دوی ستا قبله هم نه مني. بعضې د دوی نه د بعضو نورو قبله هم نه مني. یهود چې کوم دی بیت المقدس ته مونځ کوي خو مغربي طرف ته، او نصارا چې دی هغه هم بیت المقدس ته مونځ کوي مشرقي طرف ته مونځونه کوي. هغوی ځان له خپلو کې اختلاف دی. نو که د دوی تابعداري د شروع کړه وروستو د هغې نه چې تا ته علم راغل دی نو ته به د ظالمانو نه شې. نو دا اصل کې تعریض دی. خبره کوي نبی علیه السلام ته، لیکن اورئ امت ته. نبی علیه السلام د هغو تابعداري نه کوله، هغوی د دوی تابعداري نه کوله. اهل کتاب چې وو هغوی د مسلمانانو قبله نه منله. نبی علیه السلام ته وایي ته د دوی قبله مه منه. نو وفد چې راغی د نجران 80 کسان، نبی علیه السلام خلقو ته ووایي چې
موږ سره خو غټ ځای نشته، داسې وخت خو نه و لکه دا اوس چې غټ غټ بیټکونه یا اجري د خلکو وړې وړې کوټکۍ وي، په هغه کې به صرف خپله کډه راتله او بهر څه اجري او دا بیټکونه دا اوس نه و. نبي علیه السلام وایي چې 2 3 کسان بوځئ د ځان سره نو خوراک څښاک انتظام به هم اسان شي او دا کسان به ځای شي، 80 کسان دي. موږ سره خو داسې ځای نشته چې ټول پکې ځای کړو، دا نسوارا وو، عیسایانو. هغوی ته ووایي نو هغوی وایي موږ جدا کېږو نه، موږ یو ځای خوشحاله یو. نو هغه کوم مولیان او پیران چې ورسره وو نو هغو مطلب دا و چې دا جدا جدا شي نو بیا خو دوی باندې اثر پرېوځي د دې پیغمبر او د نبي علیه السلام. نو هسې نه چې زموږ د مشورې نه بغیر دوزانه مسلمان شي او اسلام قبول کړي. نو موږ سره ښه دي زموږ په کنټرول کې وي. نو نبي علیه السلام یې موږ سره بل ځای نشته، خو بیا دا جومات ته په دې کې پاتې کېږي. ټیک ده، خبرې به کوو، مناظرې به کوو او ناست به یو دلته عادي جومات کې پاتې کېږو. مسجد نبوي کې نبي علیه السلام هغو دیره کړه. وي موږ خو پکې خپل عبادتونه هم کوو، مونځونه کوو. نو موږ ته به اجازت وي، نبي علیه السلام بیا تاسو ته اجازت، تاسو خپل مونځونه کوئ. وي زموږ قبله خو دا قبله نه ده، دا ستاسو چې کومه قبله ده کعبه، موږ به بیت المقدس ته مخ کوو، شمال طرف ته مونځونه کوو. نبي علیه السلام به کوئ چې په کوم طرف باندې کوئ دا نه کوئ. او صحابه کرامو ته وایي چې دو سره چیړ چاړ مه کوئ، پرېږدئ چې دو ځان له په کومه طریقه باندې عبادت کوي دي هر طرف ته چې مخ کوي. نو هلته د نبي علیه السلام په جومات کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم موجود و او جومات د نبي علیه السلام منځله به راغی، خلکو له به مونځونه وکړو او بیا به ووته او د دوی سره مناظره شروع وه. څو ورځې ورسره مناظره وشوه. وروسته بیا سورت آل عمران کې دا واقعات راځي. د هغې باوجود بیا چې هغه پیغمبر یې ولیده، د هغه سره ملاقات و مناظره هم وبیلله، خپله یې کوله، خپله قبله یې نه پرېښوده. نو ته د دوی تابعداري نه کوې، دوی ستا تابعداري نه کوي، دوی ستا هغه قبله چې د هغه نه مني. نو دا ده چې کوم کسان له کتاب ورکړی شوی دی نو هغوی دا پیژني. څوک پیژني؟ دا پیغمبر پیژني، لکه څنګه چې دوی پیژني خپل زامن. خو یقینا په دوی کې یوه ډله ده چې هغو حق پټوي او حال دا دی چې هغو ته پته ده. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په صفاتو هغو ته معلوم و، د ټول صفات په مخکنو کتابونو کې ذکر شوي، په هغې باندې دوی ته معلوم و. نو پیژانده یې تر دې پورې چې عبدالله بن سلام رضی الله عنه هغه وفرمایل چې زموږ په خپل زامنو کې خو شک کېدی شي چې کېدی شي دا زما نه نه وي، خو په دې پیغمبر کې زموږ هېڅ شک نشته، خو چې ضد راغستی او د ضد خو څه علاج نشته. نو الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق د رب د طرف نه دی نو ته د شکیان نه کېږه مه، شک مه کوه. نو قد نرا تقلب وجهک فی السما، د هغې سره موږ وینو هغه ګرځېدل د مخ ستا فی السما په طرف د اسمان، فلنولینک قبلة ترضاها، نو پس خامخا موږ به واړو تا قبلې ته چې ته هغه خوښوې. فول وجهک شطر المسجد الحرام، وګرځوه هغه مخ خپل په طرف د مسجد حرام. مسجد حرام او کعبه ورته هم وایي یو شی دی. وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، حرام باندې عزت والا کور د الله کور دی، عزت والا دی. هر طرف هر ځای کې چې تاسو نو ګرځوئ مخونه خپل په طرف د هغې باندې. اول حکم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته دی، فول وجهک، پس ته خپل مخ وګرځوه. بیا دویم حکم امت ته دی، فولوا وجوهکم، تاسو خپل مخونه وګرځوئ ای امته، شطره په طرف ته مسجد حرام او د کعبې. وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم، او یقینا هغه کسان چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی خامخا هغه پوهېږي چې دا تحویل د قبلې حق دی د طرفه د رب د دوی ده، دا قبله بدلېده چې دي دا حق دی. دوی ته ښه پته وایي چې دا پیغمبر آخري پیغمبر به هغه سړی چې هغه دوو قبلو ته مزوره کوي. دوی په دې خبره باندې ښه پوه وو. وما الله بغافل عما يعملون، او نه دی الله پاک نه خبره د هغه اعمال نه چې دوی کوي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیتنا، او که چېرته راوړي ته هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی هغو ته کتاب بكل آیت، هر قسمه نخه، ما تبعو قبلتک، نو دوی تابعداري نه کوي ستا د قبلې، هر قسمه آیتونه، نښې، علامات، نشانې راوړي
دوی ستا قبله نه مني وما انت بتابع قبلتهم او نه ته تابعدار د دوی د قبلې ته هم د دوی قبله نشي منلی چې تا ته خدای حکم وکړو چې کعبې ته مخ د دې نه وروسته ته بیت المقدس ته مخ نو د چا په حکم به مخ ته هم نشي کولی د دوی تابعداري هم نشي کولی وما بعضهم بتابع قبلة بعض او نه دي بعضې د دوی تابعدار د قبلې د بعضې په دوی کې په خپله هم اختلاف دی دوی خو وایي چې موږ زموږ قبله چې دی هغه بیت المقدس دی نو ځانه پکې ګوټونه جوړ کړي دي طرفونه پکې مقرر کړي دي څوک مغرب ته منځونه کوي یا څوک مشرق ته منځونه کوي ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او که چېرته ته تابعداري وکړي د دوی د خواهشاتو وروسته د هغې نه چې راغلی تا ته علم انک اذا لمن الظالمین یقینا ته په دغه وخت کې د ظالمانو نه شي نو لوري تا ته ویم او ګورې ته اوره نبي علیه السلام تابعداري نه کوي د هغو د خواهشاتو امت ته وایي که تاسو د یهودو و نصاراو د اهل کتابو د خواهشاتو تابعداري وکړئ نو تاسو به ظالمان نه شئ دا یوازې د قبلې خبره نه ده په هر څه کې چې تابعداري کوي مسلمانان د دغه یهودو او نصاراو خبره مني دا به ظالماني نن سبا ټول خلق چې کوم دی هغه د یهودو او نصاراو خبره مني د مسلمانانو خبره نه مني مسلمانانو ته ټول یو دي د کافرو خبره چلیږي الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغو ته کتاب یعرفونه هغه پیژني دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دوی پیژني خپل زامن وان فریقا منهم لا یکتمون الحق او یقینا یوه ډله په دوی کې خامخا پټوي حق وهم یعلمون او حال دا دی چې هغوی پوهه دي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق ستا د رب د طرف نه دی نو مه کېږه د شک کوونکو نه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا